زمونږ اسلامي تاریخي واقعات د دې نه ډک پراته دي چې د مخلوق خدمت کولو باندې کم اجر او ثواب ملوي. ما تاسو ته وختي سره روایتونه پیش کړل چې د قبر په کنستو باندې هم جنت ملوي، د جمعات په صفای باندې هم جنت ملوي، د جمعات په جوړولو باندې هم جنت ملوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تپوس کو چې جنازه کې چا شرکت کړي، د بیمار چا تپوس کړي دي، مسکین له چا خوراک ور کړي دي، او څوک چې دا کارونه کوي هغه جنت ته داخل دي. دا خدمت نه دی ډټو. مسلمان ته پکار دی چې په خپل طبیعت کې د خلکو خدمت جذبه پزړه کې راوړي. حضرت عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ رحمہ اللہ دا هم واقع دا ربیع ابن سلیمان دا هم مشهور بزرگ دی دا دوڑ تقریبا یو شان کی واقع دا. ربیع ابن سلیمان وای چې دا یو کال د خپل قافله ورونو سره حج روان چې حج روان شوم کوفه ته موږ ورسېدو، عراق کوفه ته. هلته بیا دوی خیمه لګولې، آرام یې کولو. وایي زه لږ خپل ضرورت پسې بار ته روان شوم چې ومې کتل یو ځای کې مردار خر پروت و. یو زنانه د خر خواته ناسته ده او د هغه نه غوښه پرې کوي. ما ته تجسس وشولو چې دا مردار غوښه دی وڅه کوي. زه پټ ورته ناست وم. دا زنانه روانه شوله، آبادۍ نه ووتله، یو سیټ ته یو غټ کور و هغه ته داخله شوله، دننه لاړله. وای ما ورو پټ پټ کتل، زه یې نه لیدلم چې څه چل دی. دا زنانه چې کور ته داخله شوله نو هغوی ورته وایي چې څوک یې؟ وایي زه هغه بدحاله یم که نه. ور کولاو کوي، ور یې کولاو کړلو، یو څلور جنکۍ وې په هغه کې. دی ورته په جړا وایي چې دا واخله یو وای خورې د الله شکر ادا کړئ، د الله تعالی په خپل بندو باندې بندګانو باندې اختیار دی، د هغه زړونه د هغه په قبضه کې دي. ما د دروازې په چوکاټ کې کتل، دوی دا راواغېستل، غوښه یې پرې کوله او پخلي ته یې تیاروله. چې ما ورته آواز وکړو چې د خدای بنده دا ته څه کې مردار شي په ماشومانو باندې خوري. ما ته ته څوک یې؟ ولې دا خبره کې؟ ما ورته چې زار څوک یم، خدا کار مه کوه، دا خو مردار دی. وایي او ما ته پته ده چې دا مردار دی. خدا خبره مې یاد ساته وروره، زه د نبی علیه صلات وسلام د خاندان جینۍ یم، سید زادي یم. د دې ماشومانو پلار چې دی هغه سید و، د غټ خاندان سړی و. هغه هم دا غوښتل چې د دې جنکو په ښه خاندان کې واده وشي او لوی شي، خو هغه وفات شوی د 3 کاله وشول. زمونږ خوراک سکاک هېڅ درک نه لري. څلورمه ورځ ده چې مونږ په فاقه کې ناست یو، هېڅ نشته دی. څلورمه ورځ ده او قرآن ویلی دی چې په مجبورۍ په حالت کې د مرګ نه ښه دغه دی چې سړی مردار وخوري. ما مجبورا راواغست. سلیمان ابن ربیع وای، ربیع ابن سلیمان وای چې زه ډېر خفه شوم په زړه کې او روان شوم، واپس لاړم او خپل خیمې کې کېناستم. وروڼو ته مې ووایي چې داسې چل دی چې زه حج له نه ځم، ځکه مخکې خو ډېر حجونه کړي وو، دا یې نفلي حج و. وایي زه حج له نه ځم. هغوی راته ډېر وایي چې هلکه د دې دا فضایل دي، دا فضایل ولې پاتې کېږي؟ وایي ما ورته دا نه وایي چې ولې پاتې کېږي، بس زما زړه نه کېږي، نه ځم، سفر مې پاتې دی. او بس پاسېدم او هغه کمې پیسې درهمونه وو، 600 درهمه را سره وو، هغه مې راواغستل. د 100 درهمو مې وړه راواغستل، ډېر شي وړو. جامې مې د 100 درهمو راواغستې، نور مې سودا وکړله او دا پاتې پیسې مې په دې وړو کې کېښودل، ومې تړل او هلته مې ور ولېږلې. ور مې ورته ووهلو چې دا واخلئ. بيبي ډېره خوشحاله شوله. وربیع ابن سلیمان الله تعالی دې ستا وبخي او الله تعالی جنت درکړي چې تا په موږ باندې دومره رحم وکړو. څلور نوڼه هر یو لور بیل بیل دعا کوله، هر یو یو ورته چې تا زموږ خیال وساتو، الله تعالی د قیامت پر ستا پرده وکړي. یو ورته وایي چې الله تعالی ستا حشر زما د نیکه سر وکړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام.
بل ورته وی چې الله خپل مال پمغه ولګولو د دین خمال ورل ورکي بخانه ورل ورکي هر یو دعا کوله دی وی زرالما زما قافله والا روان شویو زناسما کوفه کې می دا ورځ شپې تیرولې ځکه واپس کلی ته تلل آسان کار نه دی په دې نیمه کې پاتې شوی چې کله ورځ رانږدې شوې حاجیان واپس راتلل قافلې راتلې جمعه ته لږ خفګان پیدا شو ملګری ملاړه وراله او ته پاتې یو قافله د علاقې تیرېدله ما وته چې الله حج قبول کا الله آباد لرا جماعت وی چې ته خو دې سي عجیب جواب کې ولې تم سره نه وېسو ما ته نه کنه ته پاتې شې مې نه ماړه پلان کې ذکر د سره ملاو شوې نو تا نه جوړې زه حیران شوم چې دا سړی دا خبر ولې کوي بیا وې زم د کلیو زما قافله رااله چې رااله زه ویلم مخکې مبارکه له ورغله مو دقه مې وته چې الله دې تاسو حج قبول کړي عبادتونه قبول کړي ما تم دا وکړ چې هغه راته دې بد کتل وې ته خو دې ویل چې ټول کوم سره نه وې ما ته خو درنه پاتې نه وې نه کنه الکه ته ما سره الته نو ولر پارا پات کی بل وته تا چې ما سره یو د تواب کړل بل وته وې ایو ورته وې و یاد درته باب جبريل نه چر ورته ته مال دا وته را کړو دا وته والا پدې مهرم لګېدل دي پدې لیکلي من عاملنا ربيحا څوک چې زموږ سره معاملې کوي پګټه کی بل دا وته را سره پورې پرته دا والا وزه حیران شوم پریشان شوم وته نو واغست او رالما خپل خیمه ته په قلار ناسمه چې دا خلک یو خبره کوي یا الله تا معلوم دي چې دا دلته پاتې شوی یم بهرحال ویل ما سترګه ولګېدله خوب رالی په خوب کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ما دیدن وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل د بهر د پکی بد نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې اے ربیع ابن سلیمانه سونه گواهان در ته پیش کو سونه گواهان در ته پیش کو هر یو گواه در ته دا وای چې تاسو موږ سره تلې او ته بیا هم نه منې ناغه وته چې اے د الله رسول ته ته خو پته ده چې زه پاتې شوم وای او تا زما د لور زما د خاندان عزت وکړو الله تعالی دغه په بدل کې یو فرشته مقرره کړله او دې فرشتي ته حکم میلاو شو چې تر قیامت پورې د ربیع ابن سلیمان په شکل کې بزې او حج بکې او تاشپک 100 درهم ورکړو درهم د سپینو زرو سکه ده الله تعالی تا تاشپک 100 دینار د سرو زرو سکه واپس درکړي تاسو پیندر لګولې او تا ته میلاو خپل سره دا واخلا او چې ما وکتل داغه د پاسه هغه مهر لګېدل من عاملنا ربيحا وای نبی علیہ السلام ماته وی چې من عاملنا ربيحا څوک چې زموږ سره معاملې کوي کامیاب وي په ګټه کې وي نو دلته د دې خبرې د واقعې ذکر کولو مقصد دا دی چې د مخلوق خدا خدمت کولو د وجه الله تعالی د انسان عبادت قبول کړل اوس ربیع ابن سلیمان یا عبد الله بن مبارک د حضرات الله حج لا نه دی کړي خو نیت خو یې کړو د حج کولو خو د بل عبادت د وجه نه پاتې شولو الله تعالی ورته اجر او ثواب ورکړي نو زما قدرمند د خبرې مقصد دا دی چې انسان ته چې موقع ملاويږي چې دې د چا سره خیر خیګړه وکړي ځان د شیطان نه جوړي د خیر خیګړه نشاته کول دا نه دی خیر خیګړه پکار ولی ځکه په دې باندې څوک راضي کی په دې باندې الله راضي ک الله تعالی تا نه په دې خدمت راضي شولو یو سړی یو لپاره ته دعا وکړه تا ته دعا وکړه دا غي دعا تا ته ولګېدله آخرت خو دې کامیاب کړو آخرت خو دې خشول زما قدرمند خپل آخرت خیسته کول پکار دی په هر شي کې د دنیا غرض ملټوي چې ما ته پکې پیسې نه میلاويږي نو بيخي چاله منډه ترړه نه کړو ما ته پکې چې ډوډۍ نه میلاويږي بيخي چاله پر خیر خیګړه نه کړو ما ته پکې پراپرټ نه میلاويږي خیر خیګړه نه سلام هم نه کړو نورورا کدا سي حساب کتابي اوسه پوری
تا پیسې دومره نه دي لګېلې وسونه چې د خلکو خیر ښېګړې کړي. یو سړی د نوکرۍ لیول ته ورسېدلو، نو دې نوکرۍ لیول ته چې رسېدلې دی د مور پلار نه واخله، د رشته دارانو، استادانو، دوستانو، هر چا به دې سر په څه نه څه درجه کې خیر ښېګړه کړي. په هر خیر ښېګړې خو تا پیسې نه دي لګولي، په هره منډه تړله خو تا پیسه نه ده لګولي. نو که تا سر چا پټ پنا خیر ښېګړه کړې ده او ته خبر هم نه دی، تش درته چا دعا کړې ده، نو وروره تم نن د چا په کار راشه. نو زما قدرمندو، خپل زړه کې دا جذبه، دا داعیه پیدا کول پکار ده چې مونږ به د انسانیت خدمت کوو. د دې به نیت کوو که نه به کوو؟ څومره چې سړی د چا خدمت کولی شي، یو خو هغه دی چې هغه واجب او لازم دی، لکه د مور پلار خدمت کول. مور پلار خدمت کول واجب دی په بچو باندې. رور دی، خور دی، غریبانان دي، د هغوی خدمت کول په دې رونو باندې چې کم ښه دي هغوی باندې لازم دي. لیکن یو هغه دی چې تا سره نه په رشته کې تعلق شته، نه په خپلولۍ کې، او تا د هغه سره هم ښېګړه وکړې، نو دا هم اجر او ثواب دی. او که په رشته کې، په محله کې تا سره تعلق دی، نو دا بیا صله رحمي هم شوله، خدمت هم شو، صله رحمي هم شوه، د دې بیا ډبل اجر او ثواب دی. نو بهرحال د خبرې مقصد هم دغه و چې الله جل شانه دې موږ له خدمت کولو توفیق نصیب کړي. دا د لوی